محترم تاسو د شعبان په میاشت کې د استغفار د ختم لازمی وکړئ ځکه چې د استغفار په وجه باندې الله پاک د انسان غمونه دا کموي الله پاک د انسان حاجات پوره کوي الله پاک انسان باندې د رزق باران کوي الله پاک ګناه ختم انسان لا څومره چې تنګیره د هغې نه د وتلو لار الله پاک انسان ته دا ورښیي الله پاک انسان ته پرسکون ژوند دا ورکوي او دغه رنګې څومره چې انسان بې وسه دی قرضدار دی بې کسه دی غریب دی د هغې نجات د محترمو الله پاک ورکوي استغفار په وجه باندې الله پاک باران کوي الله پاک ګناه معاف کوي الله پاک خلکو له اولاد ورکوي الله پاک دولت باران په انسان باندې کوي باغونه الله پاک انسان ته ورکوي نهرونه پکې جاري کوي او په سورة هود کې چې الله پاک له طاقت هم ورکوي دغه رنګې د رشتې لپاره وظیفه کوي دغه رنګې د محبت لپاره وظیفه کوي د پرسکونه زندګۍ لپاره وظیفه کوي ان شاء الله العزیز الله پاک به ستاسو تمام مسلې به ختم کړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته نن چې محترم زمون کوم وظیفه ده د شعبان د میاشتې حواله سره ډیره زیاته پاورفل او بهترین وظیفه ده محترم داسې وظیفه ده چې کوم سړی د استغفار د ختم د شعبان په د میاشت کې دا شروع کی او داو کی الله پاک به د انسان تمام ګناهونه دا به ختم کړي د یو مسلمان لپاره د نه غټه خبره څه کېدای شي چې الله پاک په یو خبره باندې په یو ختم باندې ست تمام ګناهونه دا معاف کړي دا ډېره زیاته بهترینه او غله خبره ده انسان چې څومره په غمونو کې دی د ابو داود شریف حدیث ته څومره انسان په ټینشن کې دی غمونو کې دی پریشانو کې دی او د استغفار د ختم کوي الله پاک به د غمونو نه نجات ورکړي او دغه حدیث کې دام دی چې کم سړی د استغفار دا وظیفه ډېر کوي فرمایي چې الله پاک به انسان باندې د رزق باران وکړي الله پاک به ګناه ختم کړي او په دغه حدیث کې دام دی چې کم سړی د استغفار دا وظیفه کوي نو الله پاک به د انسان تنګۍ نه بار تر وباسي کله محترمو د پیسو تنګي کله محترمو د رزق تنګي کله یو مسلې کله بل مسلې د هر پریشانی حل د محترم استغفار دی فرمایي په سورة هود کې الله پاک کوي چې تاسو پرسکون ژوند والئ نو تاسو استغفار دا شروع کړئ تاسو ژوند کې به سکون راشي موږ استغفار نه کوو موږ ذکر نه کوو یا کوم ذکر کوو د مطلب د پاره کوو نو تاسو ګورئ پرسکون ژوند لپاره استغفار دا وظیفه خامخا وکړئ ابن ماجه کې چې کم سړی استغفار کوي و استغفار تاسو لازمي کوئ ځکه چې استغفار تاسو لا رزق هم درکوي الله پاک د دې په وجه باندې تعالی رزق درکوي د دې په وجه الله پاک تعالی مال او دولت درکوي او دغه رنګې د تنګۍ نه الله پاک انسان ته نجات ورکوي یاد ساتئ محترمو چې استغفار ډیر زیات بهترین عمل په سورۃ نوح کې چې الله پاک انسان باندې باران کوي چې کم سړی د استغفار ختم کوي په سورۃ نوح کې چې الله پاک د انسان ګناهونه معاف کوي چې کم سړی بار بار استغفار وایي او په سورۃ نوح کې د آیتونو کې دي چې الله پاک انسان باندې باران کوي باران نو باران محترم الله پاک د خپل فضل ته انسان باندې کې د بچوم به کې د غرنګي د مال او دولت باران الله پاک په انسان باندې کوي دا رنګ الله پاک د انسان لا باغونه ورکی نو چې تعالی الله پاک بتا بارانو کو او دولت هم درکو دلا او بیا باغونه هم درکې نو باغونو مطلب دا چې ستاسو ځمکه ماډي زیاتې وي او بیا په باغونو کې نهرونه هم پکار دي نو بیا الله پاک په تاسو کې نهرونه هم درکما نو استغفار برکت ته ګورئ نو پیسې هم درکې باغونه هم درکې او سره نهرونه هم درکې او په سورۃ هود کې چې الله پاک د انسان طاقت هم ورکړي نو استغفار محترمو دا ډیر زیات بهترین او ډیر زیات اعلی حدم دی شیطان ټول عمر د کوشش کوي چې د انسان گمراه کوم انسان یو ځل و چې زما ربا زما توبه بیا باندې کوم شیطان د سلو کالو چې کوم خواري وي هغه ختم شي
په سر باندې خاورې انبار کې منډې وهي. نو موږ له پکار چې موږ خامخا استغفار کوو، ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام د ګناه نه پاک و، خو بیا پیغمبر علیه صلات وسلام به روزانه اویا پیرې یا روزانه به 100 پیرې استغفار ویلې. نو پیغمبر علیه السلام ته ګناهونه دغه نو دغه رنګې خطاګانې هم نه وي، بیا مې استغفار کوي. موږ د سر نه ماله خپل پورې په ګناه باندې ککړ یو، د ګناه نه ډک یو، ټول ګناهګار یو. الله پاک راته وایي چې ما تعالی سترګې درکړې وي، تا به ګناه ډکې کړې، نو څه به ته وایو؟ ما تعالی زړه درکړی و د ګناه نه پاک، تا د ګناه نه ډک کړو، راودې لږو. لاسونه او پښې مې درکړی وي، دماغ مې درکړی و، غوږونه مې درکړي وو، هر څیز د ګناه نه پاک، هر څیز په ګناه باندې ولړه، ما ترې ګنده راولږو، څه به ته وایو؟ استغفار ختم د لازمانو کوي، الله پاک ستاسو ګناهونه معاف کوي، الله پاک به رزق هم تاسو له درکوي. تاسو د استغفار د ختم 1100 پیرې وکړئ، 1100 پیرې دا استغفار مې ویلی شئ: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، دا مې ویلی شئ: استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا استغفار هم کولی شئ. او استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، دا استغفار مې ویلی شئ. چې کوم استغفار تا ته آساني، حق استغفار دا شروع کړه او دا وایي، ان شاء الله العزیز الله پاک به د دې برکات، د دې ثمرات دا موږ او تاسو ته دراغی. یاد ساتئ چې دې نه مخکې 11 پیرې درود ابراهیمي او دغه رنګې د هغې نه بعد 1100 پیرې استغفار، او بیا د هغې نه بعد 11 پیرې درود ابراهیمي. او بیا یاد ساتئ چې څومره تاسو په توجه باندې، څومره تاسو په دهان باندې دا ذکر وکړو، نو ان شاء الله العزیز دا څونه په وایي چې ما ویلي، الله پاک به لازماً تاسو له درکوي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.